وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ډېرو زیاتو خوږو عزتمندو په دې مخکیني آیتونو کې یا بلوز موږ ذکر کړي وو چې د الله رب العالمین د خالقیت، د الله د مالکیت، د الله د رازقیت، چې الله خالق دی، مالک دی، رازق دی، ځمکو اسمانونه د هر څه پیدا کړي. نو الله بیا دا مطالبه زموږ نه کړو چې د الله دغه صفتونه دي نو لا تجعلوا لله اندادا، تاسو بیا د الله رب العالمین دپاره شریکان مه جوړوئ. او چې الله د دومره صفاتو مالک دی نو بیا صرف د دقه یو رب بندگی کوئ، د بل چا بندگی مه کوئ، د الله سره څوک شریکان مه جوړوئ. او دا یقین زموږ زړه ته کوزول غواړي. څنګه چې زموږ ملګري خبره کوي تبلیغي حضرات چې د یو الله نه کېږي او د بل چا نه کېږي، دا ګوره ډېر د توحید خبره ده. که دا زموږ زړه ته کله کوزه شوه که نه چې د یو الله نه کېږي بل د هېڅ چا نه هم نه کېږي، نو بس بیا به زمونږ توحید به بیا له خو دا چې زموږ زړه ته کوزه شي زموږ له زړه نه دا خبره کوو چې موږ نور په هېڅ چا باندې یقین نه کوو. اسباب به استعمالوو، اسبابونه به انکار نه کوو. داسې نه چې لکه دا کور به پروت یم چې نه ډاکټر له نه ځمه ځکه چې الله به مې ښه کوي. نه، ډاکټرانو نه الله دا علم الله ورکړی دی، هغې له به ځې خو یقین به په ډاکټر نه کې، دوایي به استعمالوي خو یقین به په دوایي باندې نه کې. نو چې دا خبره زموږ زړه ته کوزه شي چې الله رب العالمین خالق دی، مالک دی، رازق دی، نو بندګي به د چا کوو؟ د یو الله به کوو. چې دا زموږ زړه ته دا خبره کوزه شي. نو په دې آیتونو کې دغه خبره وه. دلته الله رب العالمین د قرآن حقانیت بیانوي. قرآن په دې نقشه کې پیش کوي، قرآن په دې صورت کې پیش کوي چې دا قرآن یو معجزه ده. معجزه چې کوم ده دا لفظ معجزه مونږ استعمالو، خو صحیح لفظ چې کوم ده معجزتون دی. اصل کې معجزتون معنی دا ده چې هر هغه څیز چې دا سړی عاجزه کوي، یعنی تا ته یو سړی داسې دلیل پیش کړي چې ته د هغه دلیل په مقابله کې بله څه خبره نشي کولی، دقې ته ویلی کېږي معجزه. او د نبی علیه صلات وسلام چې دا آخري پیغمبر دی، 1,40,000 زیات کم پیغمبران راغلي، ټول پیغمبران له الله بهترین معجزې ورکړي. نبی علیه السلام فرمایي چې ټولو هر پیغمبر ته دومره معجزې ورکړي څومره چې د هغې امتونه دي، خو ما ته چې کوم ده نو ډېره زیاتې وحی راغله. او الله رب العالمین چې نبی علیه السلام د ټول نه عظیمه معجزه ورکړه نو قرآن مجید دی. او دا داسې معجزه ده چې تقریبا 1400-1500 کاله تېر شو خو د اوسه پورې چا د دې مقابله ونه کړه. دا داسې کتاب دی، عظیمه معجزه ده. او د نبی علیه صلات وسلام د معجزاتو باره کې ځینو علما ویل چې په نبی علیه السلام 1000 معجزې ولا الله ورکړي. ځینو خلکو ویل چې نه، نبی علیه السلام ته 2000 معجزې ورکړل شوي. امام سیوطي رحم الله لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 3000 معجزې ورکړل شوي. او امام بیهقي په دلایل النبوت کې هم دغه خبرې ته اشاره کړله چې نبی علیه صلات وسلام ته 3000 معجزې ورکړل شوي. او دا قرآن مجید په هغې کې ټول عظیم او لویه معجزه ده. او دا د هغه وخت نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا قرآن نازل شوی دی، د هغه وخت نه خلکو دې مقابله کول غوښتلي خو چا دې مقابله نه ده کړې. او الله رب العالمین بار بار په مختلفو اوقاتو کې د خلکو له چیلنج ورکړلی په دې قرآن مجید کې. په یو ځای کې الله رب العالمین د خلکو ته داسې ویلي چې که تاسو په دې قرآن کې شکي نو داسې وایي چې دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی، نو تاسو خو عرب خلک یې، دی به شان انسانان یې، او دا خو لا انپړه دی، په تاسو کې تعلیم یافته خلک هم شته دی. تاسو داسې وکئ چې تاسو هم د ښه قابلان یې، داسې چل وکئ 10 سورتونه د قرآن په شانتي تاسو هم جوړ کئ، نو به ومنو چې دا قرآن د پیغمبر د ځانه جوړ کړلی. په یو ځای کې ورته الله رب العالمین وایي چې که تاسو د دې قرآن مقابله کوئ د قرآن په شانتي بل قرآن راوړئ. او دلته په دې آیاتونو کې الله رب العالمین وایي چې یو صورت راوړئ، خیر ده ځه، نور نشئ کولی مقابله، خو یو صورت د دې په شانتي جوړ کړئ.
د مسلمه کذاب ته چېرته عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه ته لاړ، نو هغه ته د قرآن ستا پیغمبر چې کوم دی څه وایي، نو هغه ته د قرآن آیاتونه هغه هم د ځانه څه ګډې وډې وویلې، هغه پسې بیا خاندل. مسلمه کذاب ته ویل څنګه زما چې ځانه څنګه قرآن جوړ کړو، هغه ته تا جوړ کړو، زه اوس هم وایم چې ته لیونی یې، مخکې لا لږ لږ شک مې ده پکې، اوس راته بیخي معلوم شو چې پاګل یې، ته سره انسان نه یې، ځکه چې قرآن څه وایي دا ته څه وایې، ته د پیشوګانو خبرې کوي او قرآن چې کوم دی د الله او د رسول د احکامو خبره کوي. نو لحاظه د قرآن مقابله چا نه ده کړې. نبی علیه صلات وسلام ته یو ځل د ولید ابن مغیره دا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه خبرې نبی علیه السلام ته وکړي چې په اعتماد کې والي. رسول الله ته زما باندې څه نازلېږي دی ته لږ وږ شه، لږ تلاوت ورته وکړو. چې تلاوت یې وکړو هغه بالکل حیران شه، حق دق شه، غلی شه، بالکل ایسته ویرېد. په یو روایت کې دی نبی علیه السلام په دې خوله باندې لاس کېښود چې بس بس نور مه وایه. وایي چې کله واپس لاړ نو ډېر زیات د قرآن نه متاثر شو. ابوجهل پسې راغی ته خبر شوی و، وایي تره ما اورېدلي چې تر محمد خواله تللی د هغه نه متاثر شوی، زموږ د قریش غواړي چې موږ تاسو له پیسې راټولو کړو. هغه ویل ولې؟ وایي ځکه چې موږ اورېدلي چې تا له هغه پیسې درکړي دي او ته د هغه قرآن او د هغه دین نه متاثر شوی، د هغه په دین باندې ایمان راوړ. نن سبا هم خلک وایي که ستاسو خیالي. هغه نعمت الله مولوي صاحب هلته ووایي چې موږ په تبلیغ کې تللي نو یو ځای کې راته کسانو ووایي چې تاسو په تبلیغ کې راغلي یم، تاسو د امریکې نه څومره روپۍ میلاویږي. نو کله کله داسې خلک کوي، دینداره خلکو ته خلک خبرې کوي. نو عقبه دې ولید ابن مغیره ته ابوجهل ووایي موږ ته داسې معلوم شو چې د محمد تعالی پیسې درکوي او موږ تعالی چنده کوو. نو هغه وایي د الله بنده وایي ته ما پېژنې، په تاسو قریشو کې به د ټولو عربو کې زما شان مالداره څوک شته دی؟ تاسو په مال کې زما څوک زما مقابله کولی شي؟ تاسو ښه خبرې چې په شعر شاعرۍ کې په قصیدو ویلو کې زما نه څوک قابل نشته دی، زه په هغې په فن باندې پوهېږم او زه د ساحرانو په سحر په هغې هم د ستاسو نه ښه پوهېږم، د جناتو چې کوم زبان دی په هغې هم زه ښه پوهېږم، د کاهنانو په زبان هم زه ښه پوهېږم. خو تاسو ته پته ده د محمد کلام چې ما اورېدلی صلی الله علیه وسلم نو هغه نه شعر دی، نه هغه سحر دی، نه جادو دی او نه د جناتو کلام دی، نه د لیونو کلام دی. دا تاسو چې کوم څه وایي دا هسې ګډې وډې وایي. لحاظه هغه د الله کلام دی او داسې تاسو ته وایم چې دا کلام به ډېره چې څه شی مخې له ورځي دا به رخپو لاندې کوي، دا به ذلیله کېږي او دا قرآن به الله رب العالمین غالب کوي که تاسو یې منئ او که نه یې منئ. نو لحاظه هغه هم عاجزه شوی د قرآن مخې ته. دغه شانتې نور خلک عتبه ابن ربیعه رسول الله ته راغلی و، نبی علیه السلام چې ورته کله قرآن بیان که متاثر شوی و. دغه شانتې نضر بن حارث چې دا نبی علیه السلام ډېر لوی دښمن و، د دې کفارو ته وویل قریشو ته د الله بندګانو دا به تاسو یو لوی ازمیښت دی، دا نوجوان چې کله به تاسو کې نوجوان و هلکو تاسو به ورته صادق او امین وایه، تاسو به خپلې جرګې پرې کولې. اوس چې هغه دا خبره کوي چې لکه قرآن ومنئ تاسو نه منئ او که کوم کلام چې وایي نو ګوره په دغه کې زما خو پکې شک نشته دی، زما په هېڅ شک هم نشته، خو د هغې باوجود د ضد د وجې نه ایمان نه راوړ، الله تباه کړو په هغه وجه باندې ځکه چې قرآن یې شاته وغورځاو که نه. ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدعو به آخرین. الله دې کلام په وجه ځینې خلک چتوي. بلال غلام و تک تور و د رنګ نه غریب و د بل ځای نه مسافر راغلی خو عظیم شخصیت دی الله جوړی ځکه قرآن یې خپل کړو. خو ابوجهل او عتبه شیبه الله تباه کړه اګر چې لوی لوی سردارانو او ښه مالدارو ځکه چې قرآن یې شاته وغورځاو. نو دا خلکو د ضد د وجې نه ایمان نه راوړ. نور دا قرآن داسې نه دی چې دې مقابله ګندې چا کړه او دې په شان کلام یې پیش کړله. په دې آیاتونو کې الله رب العالمین د قرآن حقانیت بیانوي. الله فرمایي وَإِن كُنتُمْ کچرته تاسو فی ریب په شک کې مما د هغه کلام نه نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په دې خپل بنده باندې یعنی په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نو فاتو تاسو راوړئ بصورت یو صورت من مثله د دې په شان د دې قرآن په شان د صورتونو په شان یو صورت خو راوړئ. ټول قرآن هم خو نه شو راوړی، لس صورتونه هم خو نه شو راوړی، یو صورت راوړئ خیر دی. ودعو او داسې نه چې یوازې دا کار وکوئ، ودعو راوغواړئ شهداکم خپل معبودان هغه ستاسو چې کوم خدایان دي او کوم چاته چې سجدې کوئ ستاسو سرداران دي رئیسان دي مشران دي هغه راوغواړئ، داسې نه چې یوازې یې وکوئ ټوله غټه جرګه وکړئ غټه جلسه وکړئ د خلاف او داسې یو کلام جوړ کړئ له صورتونه جوړ کړئ یو صورت جوړ کړئ من دون الله سوا د الله نه الله پکې نه راغواړئ خو دا نور چې ستاسو کوم معبودان دي خدایان دي هغه پکې راوغواړئ.
ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یئ په دې خپله دعوه کې رښتینی چې پیغمبر دا کلام د ځانه جوړ کړی دی ویل که نه دا د ځانه جوړوي نو فإن لم تفعلوا که چېرې تاسو ونه که دا کار دا قرآن د دې په شان یو صورت هم رانوړ ولن تفعلوا الله رب العالمین ته وایي چې ګوره هرګز یې کولی نه شئ ځکه چې دا مدني صورت دی او مخکې په مکي صورتونو کې الله رب العالمین دیو له چیلنج ورکړی و چې راوړئ او دا الله رب العالمین دیو ته وایي دعوه کوي الله چې ګوره کولی نه شئ موږ داسې وایو که نه کله کله ماشوم ته وایو چې لکه ورشه ته خو دا کار وکړه ما ته پته چې کولی نه شي خو ته ورشه وکړه نو الله ورته په هغه انداز کې وایي چې ورشئ د دې قرآن په شانتې وکړئ دا کار دا کار ګوره کولی نه شئ ما ته پته را مخکې تاسو له دې نه عاجزه شوي یئ نو فإن لم تفعلوا که چېرې تاسو دا کار ونه کړئ صورت هم رانوړل د دې په شان ولن تفعلوا او هرګز یې کولی هم نه شئ نو فاتقوا النار بیا څه وکئ لہذا بیا تابع شئ که نه ګورې چې نه شئ کولی خبرې نه عاجزه شئ دلیل له ته پیش شو قرآن له ته پیش شو د هغې مقابله هم ونه کړه نو نور څه غواړې نو لہذا اوس تاسو فاتقوا النار التي نو ویرېږئ د هغه اور نه وقودها چې خشاک د هغې وقود چې کوم دی پر یوه باندې چې کله فتحه راشي زبر پرې راشي نو د هغه څیزونو ته ویلی کېږي چې د هغې په ذریعه سړی اور بلی لکه لرګي شو مثلا ګیس شو مثلا دا څیزونه کوم څه کویله شو دا کوم څیزونه ما یتوقد به النار هغه څیز چې د هغې په هغه باندې سړی اور بلی نو هغې ته ویلی کېږي وقود نو ویرېږئ د هغه اور نه التي د هغه اور نه وقودها چې خشاک د هغې الناسو خلک دي والحجارت او کاڼي دي دا اور په چا بلیږي په دې کې به خلک ورچي الله رب العالمین الله دې موږ محفوظ وساتي کافران الله به وروسته وایي چې دا کافرانو لپاره تیار شوی دی هغه خلک چې هغه کفار دي او د الله رب العالمین نه نافرمانه دي دغه خلک به دې خشاک کي او دویم الله رب العالمین فرمایل چې والحجارت کاڼي دې خشاک دی پرې کاڼو به دا اور بلیږي او کاڼ نه څه مطلب دی نو یو قول علماو ځینې داسې ویلي چې د والحجارت نه مراد هغه بوتان دي چې کوم کاڼ نه دیو بوتان جوړ کړي دغه بوتان به الله د جهنم ته ورګزار کړي دا خلک به ورته ګوري او دا به دیو د شرمول لپاره دی کفارو د ذلیله کول لپاره چې دا وګورئ ستاسو خدایان یې ځان نشي بچ کولی الله یې ورته ورګزاري نو تاسو به څه بچ کړي او دویم دا چې الله د دې اور سختي بیانوي چې ګوره دومره سخت اور دی چې کاڼي سیزي کاڼي داسې راځي په روایاتو کې چې د دنیا د اور نه 80 درجې ګرم اور دی هغه ډېر سخت اور دی الله دې موږ محفوظ وساتي نو دغه داسې اور دی چې هغه کاڼي سیزي او عدت او دا تیار شوی دی للکافرین د کافرانو دپاره نو تیار شوی اصل کې د کافرانو دپاره او عدت دا لفظ چې کوم دی ماضي صیغه ده معنا چې مخکې تیار شوی دی دا په دې خبرې دلیل دی چې جهنم او جنت چې کوم دی دا مخکې نه تیار دي د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې جهنم او جنت چې کوم دی دا مخکې نه تیار دي د اوسه پورې دا مخکې نه تیار دي څه فلسفه په دې کې فلسفه کې دا چې کوم مسلمانان مړه شي د هغې روحونه جنت ته ځي چې مخکې هغې ته راحت او آرام حاصلي کوم کفار چې مړه شي د هغې روحونه جهنم ته الله لیږي او دغه شانتې په دنیا کې مسرات شته د نبي علیه صلات وسلام چې هغه یو حدیث کې وایي که نه چې تاسو د ماسپښین لمونځ لږ ناوخته کوئ په اوړي کې په ګرمۍ کې چې ځکه چې ان شدت الحر من فیح جهنم د دې سرې غرمې دا تکه سره ګرمي چې کوم ده دا د جهنم هغه اثرات دي هغه شان نبي علیه السلام دا به فرمایل چې د خود د دې غر نه ما ته د جنت بوی راځي نو پته وي چې جنت او جهنم د مخکې نه تیار دي بیرته ورته وکړي وَإِن كُنتُمْ کچری تاسو فی ریبین په شک کې مما د هغه څه نه د هغه کتاب نه او د احکامو نه نزلنا چې موږ نازل کړي دي علی عبدنا په دې خپل بنده باندې نو فأتو تاسو راوړئ بسورت یو صورت من مثله په شان د دې قرآن ودعو راوبلئ شهداکم خپل معبودان او خدایان من دون الله سوا د الله نه ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتوني فإن لم تفعلوا کچری تاسو دا کار ونه کو ولن تفعلوا هرګز کول هم نشئ نو فاتقوا ویرېږئ النار د اور نه التي د هغه اور نه وقودها چې خشاک د هغې ایندن د هغې الناسو خلک دي والحجارت او کاڼي دي او عدت او تیار کړی شوی دی للکافرین دپاره د کافرانو